یو صحابي دی منګ او تاسو د رسول الله سلام د حکم څخه تابعداري وکړو منګ او تاسو خو په عقل ته خبرې اړو یاد ساتئ زه خو مولا نه ما خو دې ځینې مولانو ته وایم چې د رسول الله سلام کوم حدیث درته ورسید هغه بد مه ګڼئ هغې باندې سوچ وکړه سرچ پې وکړه یاره که دا حدیث رښتیا حدیث یي او دا معتمدو کتابونو کې راغلی یي د دې راویان ثقه دي او دا حدیث مرفوع دی او رسول الله سلام ته رسیدلی دی یاره په دې خو عمل پکار دی اوس ځینې احادیث دي چې منسوخ هم پکې شته د قرآن عظیم الشان په آیاتونو کې څه به منسوخ شته دی د قرآن عظیم الشان اسلوب او طریقه دا ده چې ځینې آیاتونه پکې منسوخ تلاوت منسوخ الحکم دي سوچم شته ځینې پکې داسې شته چې هغې تلاوت هم نشته حکم هم نشته عمل هم پې نشته ځینې آیاتونه داسې شته چې منسوخ العمل خو دې عمل پې نشته خو منسوخ التلاوت نه دي تلاوت یې اوس هم ما تاسو قرآن کې کوو لګیا یو انکار هم ترې نشو کولی هغې حکم منسوخ دی خو آیت منسوخ نه دی او په قرآن عظیم الشان کې تر قیامته پورې به چلیږي اوس ځینې آیاتونه داسې شته چې منسوخ التلاوت دي تلاوت په قرآن کې نشته خو حکم یې اوس هم شته محترمو نو د قرآن کریم ناشنا اسلوب دی ناشنا طریقه ده نو د رسول الله سلام په حدیثو کې دې خبرې تر اعظم چې داسې حدیث چې هغوی منسوخ شوي دي د رسول الله سلام په رستني عمل باندې رسول الله سلام به شروع کې یو رنګ وفرمایل رسول الله سلام ته حکم به وشو چې نه دا حکم بدل کړي په دغه باندې عمل شروع کړي رسول الله سلام به اسې عمل شروع کړ او مخکینی سنت طریقه د رسول الله سلام به ختمه شوله اوس به په دغې وروستۍ طریقه د رسول الله سلام باندې عمل کیږي نو چې حدیث منسوخ هم نه دی او کمزور حدیث هم نه دی موضوعی حدیث هم نه دی مرفوع حدیث دی د صحابه او عمل هم پی امامان هم منظور کړي امام بخاری امام مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه او همدغه رنګي موطئینو پورې را رسیدلی نورو د حدیثو معتبرو کتابونو پورې نو باید موږ تاسو پې کوشش د عمل وکړو موږ تاسو به څه کوو چې د رسول الله سلام په دې طریقه باندې عمل